موسی علیه السلام صرف د خپل قوم دپاره رالیږلی شوی و. نو موسی علیه السلام ته حکم دی چې صرف خپل قوم د تیارو نه رڼا طرف ته وباسه، د شرک او د کفر د تیارو نه د خپل قوم را وباسه د اسلام رڼا طرف ته. او نبی علیه السلام چونکې د ټول عالم دپاره الله تعالی پیغمبر رالیږلی و، د ټولو زمانو دپاره. په بعضې وختونو کې به الله تعالی پیغمبران یوې بستۍ ته به 3 او 2 او 40 پیغمبران راولېږل یو کلي ته. بعضې یوې بستۍ ته به الله یو پیغمبر راولېږو. نبی علیه السلام ما ته دا خصوصیت میلاو دی چې مخکې پیغمبران چې څومره راغلي دي نو خاص قوم دپاره راغلي دي، د یوې خاصې علاقې دپاره الله رالیږلی دي. وي زه الله د ټولې دنیا دپاره پیغمبر جوړ کړی رالیږلی یم. او بل خصوصیت مې دا دی چې الله تعالی پیغمبران رالیږلي دي د یو مخصوصې زمانې دپاره، لکه موسی علیه السلام یا د عیسی علیه السلام نه مخکې چې کوم پیغمبر و د موسی علیه السلام د هغه دین و. خو چې کله عیسی علیه السلام راغی د هغه پیغمبري د هغې هغه وخت چې کوم دی ختم شو، د عیسی علیه السلام دور شروع شو. نو نبی علیه السلام فرمایي چې الله تعالی او پیغمبران رالیږل مخکني د خاصې زمانې دپاره، او الله تعالی زه د خاصې زمانې دپاره نه تر قیامته پورې زمانې دپاره الله تعالی پیغمبر جوړ کړی ما او رالیږلی ما. نو نبی علیه السلام د ځکه الله تعالی فرمایي چې ته ټول خلق وباسه، ټول خلق. موسی علیه السلام ته خپل قوم دی وباسه، او نبی علیه السلام ته الله دا نه فرمایي چې ته خپل قوم وباسه یا خپله قبیله وباسه. ټول انسانان وباسه، ټول انسانان. دا ټول انسانان ستا امتیان دي. نو دا ټول انسانان د کفر او د شرک د تیارو نه وباسه د اسلام رڼا طرف ته. نو بایام الله د الله په ورځو سره، نو دا ورځې خو ټولې د الله تعالی دي. نو مفسرین وایي چې دلته کې د ایام الله نه هغه خاصې ورځې په کومه چې مضبوط واقعات شوي دي، درانه واقعات پې شوي دي، هغه ورځې مراد دي. د جنگ بدر ورځ ورته ور یاده که نبي علیه السلام وایي، د جنگ احد ورځ ورته ور یاده که، د حنین ورځ ورته ور یاده که. دا خاص ورځې په دې کومو باندې چې الله تعالی د مسلمانانو مددونه کړي دي، مسلمانانو ته فتح او کامیابي ورکړې ده، هغه ورځې ورته یادې کړه. یا مفسرین وایي چې د ایام الله نه د دې نه مراد هغه په تېر شوو قومونو چې کوم عذابونه راغلي دي، نو د هغه عذابونو ورځې ورته ور یادې کړه چې دا قوم دې ویریږي. په نوح علیه السلام په قوم چې کوم عذاب راغلی دی، د لوط علیه السلام په قوم چې په کومه ورځ باندې عذاب راغلی دی، نو هغه ورځې ورته ور یادې کړه. وذکرهم او ور یادې کړه دوی ته، یا نصیحت وکړه دوی ته بایام الله، پر ورځو د الله تعالی سره. یا مفسرین وایي د دې نه د الله تعالی نعمتونه مراد دي چې د الله تعالی نعمتونه ورته ور یاد کړه. ټوله معناګانې کېدلی شي.